نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم رواه مسلم کتاب المساجد مواعظ الصلاة اللہ پاک حلیم دے مانا دی حروف دا کتاب حق عظیم الشان کتاب دے چی پلوح محفوظ دے دا کتاب دا سی بو الف لام میم ذالک الکتاب دا کتاب هغه کتاب دی ذالکا دا د لری د پاره راځي دا کتاب هغه عظیم الشان کتاب دی چې په لوح محفوظ دی لا ریب فیه پدې کې د غلطۍ امکان نشته د شک شبهه امکان نشته دا ټول حقایق دي او پدې کې دروغ نشته پدې کې بچای الزامات نشته دا قوانین دي او د انسان او د دنیا او د معاشري او د پیریانو او د مخلوقاتو د جوړولو کتاب دی هیڅ شک پدې کې نشته څه کار کوي هدى للمتقین کوم خلک چې دې ته په صحیح طریقې توجه رجوع کوي متقین نه مراد هغه خلک دي چې هغه قرآن ته منیب رجوع کوي قرآن ته متوجه دی او رجوع کوي نو هغه خلقو ته سملار خیر او چې قرآن ته توجه رجوع نه کوي او تش تلاوت کوي او یا برای نام په قرآن باندې ایمان دی خو لیکن قرآن ته متوجه کیږي نه هغه ته سملار نه خیر یا ناس ته خو لیکن توجه یې نشته منیب نه دی خپل زړه خپل سوچونه فکرونه دا په دې طریقې سره نه دي متوجه کړي چې ځان بدل کړم نو هم نه بدلیږي خو چې کله توجه راشي ذره برابر معمولی غوندي او هغه توجه داسې توجه وي چې هغه د بدلون توجه یو دم په هغه کې تبدیلي راشي نیم آیات جوړوي یو ټکی جوړوي یو صورت چې کومه دی نو هغې څه کوي هغې جوړوي خو چې کله توجه نه وي چې ټول قرآن ورته ختم کړي نو مې نه جوړوي څو ځلې د قرآن تفسیر او ترجمه کړي وي خو لیکن هغه نه جوړېږي تفسیر یې لیکلی هم یې خو جوړ نه وي پرویزیانو لږ تفسیرونه لیکلي یا چې کوم قرآن درس هم کوي خو لیکن جوړ نه وي منبر باندې په قرآن بیانوي خو لیکن قرآن والا به نه وي ځکه چې دا هغه شانتي کار نه دی کړی هغه توجه یې نه ده کړې او بل طرف ته یو انسان چې هغه به صرف لږه توجه کړي او نیم آیات او یو آیات پر هغه ټوله زندگی بدل کړي نو قرآن مجید یو حق کتاب دی او د قرآن حقانیت ټولې دنیا منله دی د دې وجې نه په قرآن کې انساني تحریفات او تحریف لفظي دی دا چا پلار نشي کولی په دې باندې ټول امت اهل سنت والجماعت متفق دي چې په قرآن کې څوک تحریف لفظي نشي کولی نو دا خو ممکنه نه ده چې نبی علیہ السلام ته قرآن مجید د جبریل امین د طرفه راغلی دی او هغه کاتب وحی ته زید بن ثابت ته یا بل صحابي ته هغه ویلی دی او هغه لیکلی دی نو هغه انسان دی د هغه نه غلطي راتلی شي خو 1500 سال تیر شو 1500 سال بعد هم پکې غلطیاں نه دي وقتی طور باندې هغه شیز کې زه ټیک شو پرس کا چرته په زور زیر په خپالی پیانون کې فرق راغی نو بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ټایم کې چې کله جمع القرآن وشو او د دنیا په صحاب بلغا او دغه وخت هغه ماهرین چې کله عمر فاروق رضی الله عنه وفات شو نو عبداللہ زید مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی چې 9 حصے علم دفن کو 9 حصے علم والا انسان هغه موجود دی
او د الف نه والا تر ی پورې قرآن چې کوم دی بار بار ویلی دی او هغه مصحف یې بار بار کتلی دی او بېشماره صحابه په لکاو ناست دي هغوی چې دی نو بار بار کتلی دی هغوی پکې غلطي راونه ایسته او 1500 کاله بعد چې کومه دی نو په هغې کې جاهل امی چې د قرآن او د حدیث نه او د عربیت نه مبرا او معرا چې هغه 2 کلي عربي نشي لیکلی هغه پکې غلطي راو بس او دومره غټه خبره چې پیغمبر د دې تصحیح نه ده کړې نعوذ بالله او جبریل امین چې دهنو په هر رمضان کې راځي او نبی علیہ السلام ته قرآن د الف نه تر ی پورې وایي او جبریل امین هم ورته دا نه وایي چې الله تعالی چې کوي نعوذ بالله دا خو د دې مطلب دا شو چې الله تعالی د خپل کلام نه دی خبر د دې خدا مطلب شو چې الله تعالی د خپل کلام نه دی خبر او جبریل امین راځي په پټو سترګو نبی علیہ السلام ته د الف لام نه شروع کوي په وناس او ته ودري او ورته دا نه وایي چې په دې قرآن کې غلطیاں نه دي وباسه دا ورته نه وایي نو د دې وی خبرې سره ستا څومره د کفر بلا خبرې وکړې یو دی په الله تعالی الزام ولګو نعوذ بالله چې الله وایي دا زما کلام دی په دې کې غلطي نشته لا یاتیه الباطل باطل یوازې شیطان ته نه وایي لا یاتیه الباطل نه په قرآن کې څوک تحریف لفظي کولی شي نه پکې یو زور زیر پیښ غلطولی شي نه شیطان دې له راتلی شي مقابله کولی شي کله چې په شیطان یې ووایي شیطان به ختمیږي بیمار دی بیمار نه مرض چې کوم دی ځان له شیطان دی مرض به تېوځي د دې باطل مقابله نه شي کولی نو یو اعتراض دی خدا په الله باندې وکړو چې د نبی علیہ السلام په زمانه کې دا لیکل کېدله او لنسبعن پکې غلط لیکل کېدو او جبریل امین الله تعالی را لیږي په خپل حکم باندې چې لاړ شي نبی علیہ السلام ته قرآن مجید چې ووایه نو دا لیکل خو زید بن ثابت کړي وو نو الله تعالی جبریل امین ته نه ویل چې نبی علیہ السلام ته چې په هغه لیکلو کې غلطي ده الله تعالی خو عالم الغیب دی نو هغه دې نه خبر نه و دا اعتراض یې په هغه وکړو دا دې په جبریل وکړو دا دې په نبی علیہ السلام وکړو بیا دې د ټولو نه غټه خبره ده دا کله کېږي کله کله د شهرت نه دی نبی علیہ السلام به دعا کوله چې الله ما د شهرت نه وساتې اعجاب نو بس دا شهرت نه وځي زه بیګا مې په ترجمه کې ویلو چې کله د پښتو شاعر لر بر افغان شروع کړي نو د الحاد ته ځي چې لر بر افغان شروع کړو نو د پښتون شاعر به څه وي دا به ملحد کېږي اولنی ټاپک په قرآن وي دویم ټاپک په مولا وي په اسلام وي په دین وي یا به وایي ستا ابو داود څه ته وایي او ترمذي دي څه ته وایي پلانکې دي څه ته وایي بیا به دا بکواس کوي که نه دا د لر بر افغان دا زما تجربه ده او کله کله چې کله داسې شهرت پسند خلک چې زما شهرت وشي ټیټ دا څه شی دی دا د فیسبوک او د سوشل میډیا دا میلوګان چې زما دغه شهرت وشي او کله د سیند په غاړه باندې لغړ منډې وهي او کله په سویمنګ پولونو کې ملا دی او لامبي نو لمبر کې څوک بنا نشته دی خو ما بېګا په ترجمه کې ویله چې 3 کسانو سره چې دا منډه خوند نه کوي یو د میخي سره منډه خوند نه کوي یو چې پیړه ښځه یې سره خوند نه کوي یو د ملا سره نه کوي دا چې منډې وي که نه ډېر بدې ښکاري موږ منډه نه شو والی نه وهو ولې نه کوو ځکه دا د دې سره د دې جامې سره چلیږي نه نو کله یې د انګریزانو کیپ په سر کړی دی او کله دې چې دی نو خانه لغړ ګرځي او کله سکې او موبایل یې مخې ته سپېږمو ته نیولی ځکه 2-3 کروڑ روپۍ تاله چې کومه دی د میاشتې په د هغې نه چې بچت راځي او دا وایي د یهودو مخالفت پکار دی دا ورته یهود دپاره کار کوي نو څنګه مخالفت پکار دی دا شهرت نه دی د دې دپاره چې څوک یو دا کله په ویزټ په ویزو باندې پلانکي ځای ته ځو دوبۍ ته ځو سعودي ته ځو امریکې ته ځو برطانیې ته ځو هغه خپل دغه موبایل یې چلی او دغه میډیا به چلی بس دې خراب شي اله زما دومره اورېدونکي دي او فالور مې دي او زما دومره پلانکې شی دی په ځان بیا نه پوهېږي جو کله دې غامیدي جوړېږي او کله دې چې کوم نو مفتی ګل مسعود دی که څه شی دی جوړېږي طارق مسعود دی دی پېژنم دغه شی دی اولې ورځې نه زما په نظر کې دی په بل ګروپ کې ما اچولی ته به شوې دغه شی دی جوړ شي اوس هغه وایي په قرآن کې غلطي ده 100% مټې راغونډې کړي دي چې
چې لنسفعن بالکل غلط دی او دا ګوره نبی علیہ السلام ورته ویلو، خو نبی علیہ السلام هم تصحیح نه ده کړې. والله زه څومره غټ خبره کړې ده، پیغمبر هم تصحیح نه ده کړې. نو بیا ابوبکر صدیق نو پکې جمع القرآن چې وشو، نو په هغه جمع القرآن کې خو ټول فصیحان بلیغان صحابه وو. ما تاسو ویلو چې عمر فاروق چې کوم دی د 9 حصې علم خاوند و او بنیادی عربي و، بنیادی عربي چې عربي هغه ورتله بل چاله نه ورته. هغه کې دا غلطي نه رایسته چې ابوبکر صدیق ته ویل چې جناب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین دا ټکی به کې غلط دی اتیو باسه، خو هغه هم په تلاوت کې لنسفعن وایو، هم عربیت نه پوهېدو. بیا د هغې نه پس د عثمان ابن عفان په زمانه کې جمع القرآن وشو په یو لغت کې چې په هغې کې ماهرین د وخت کومه صحابه و هغه کې موجود و، زید بن ثابت پکې بیا مو. دا غلطي د هغوی هم نه ایستله. 1500 سال بعد چې کومه دی نو په دې باندې په دې دور کې په زرګاو تفاسیر په دې باندې هغه خلکو لیکلي دي چې هغوی د عربۍ نه پوستکې ایستو، پوستکې. اعراب القرآن امام زجاج چا ځان ته څه ویل. د دې نه علاوه دومره ماهرین د لغت امام کشاف زمخشري معتزلي دی، آبی تفسیر لیکلی عربیت کی لغت کی. ابو حیان اندلسی غرناطی په عربیت کی ماہر. تفسیر مدارک علامہ نصفی په عربیت کې ماهر. قاضی بیضاوی په عربیت کې ماهر. دا ما تاسو ته هغه تفسیرونه ویم چې دا ځان ته سوی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله تفسیر کبیر هغه لیکلی دی، بلکې هغه خو دا هم ویلی دی چې ما په امام سیبوی او خلیل مبرد په زجاج چې چا دا نحو لیکلی ده او صرف ما په هغوی باندې یو رسالې لیکلی دي د قواعد د عربیت خلاف دي. ډېر شی مې را جمع کړي، خو بیا حیا را لرله چې غټ خلک دې پرېږدوي. نو قرآن تر انسان د قواعدو تابع کې او قواعد د قرآن تابع کې نه. نو خبره خو دا ده چې قیدي چې لیکلی شوي دي دا قوانین د عربیت، نو دا د قرآن د نزول نه ډېر وروسته لیکلی شوي دي. دا خو د حضرت عمر په دور خلافت کې لیکلی شوي دي. د حضرت عمر په دور خلافت کې 14 دیارلسمه یا 15 هجري کې لیکلی شوي دي. او قرآن مجید یو خو په لوح محفوظ دی، لیکته چې کله د الله صفت دی او کلام دی او د الله سره دی. نو قوانین د وروسته لیکلی دي او تاسو قرآن چې کوم دی د خپلو د انساني قیدو مطابق کې او د الله کلام پې غلط دی. نو دا خو زما استاد چې نور راختلی که نه، او یو سړی ړوند دی نور ورته نه ښکاري که نه، نو نور نه یې راختلی. نو دا اعتراض بالکل غلط دی او په دلایلو باندې غلط دی. دې ته پیل وایي ټیک وه لنسفعن کی د لام تاکید دپاره دی او دا وروستو چې دا نون دی، نون خفیفه لنسفعن، او هلته هغه نون په الف بدل شوی دی. نو دی وایي چې دا بالکل غلطي ده، دا غلطي نه ده، ته غلطي. د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په قرات کې کم تفسیر رالی، تفسیر روح المعانی رالی، قرطبی رالی، کم رالی. د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په قرات کې دا لنسفعن دی، لنسفعن په تشدید سره دی، دا یو قرات دی. دویم قرات چې دی نو دا سره لنسفعن په تخفیف سره دی. حفظ قرات چې دی په مصحف عثماني کې هغه لنسفعن دا الف دی، دې ځای کې نون نشتی. نو خبره دا دی چې د پیل په آخر کې داسې په دې ځای کې چې نون بدل شي په الف دا نشي، دا خبره ده غلطه ده. اصل خبره دا ده نونی خفیفه دې ته مونږ وایو. نونی خفیفه یعنې په دې باندې تشدید نه وي، نه یعنې تشدید نه وي، صرف غوړندی وي، دا په پیل راځي. او په اول کې دې ته لامي تاکید وایي. قانون په دې نونی خفیفه کې دا دی. په دې زبانې تفسیر روح المعانی وګوره، نور زجاج ګوره، اعلاب القرآن بل کتاب ګوره. دې قانون دا دی چې کله د کلام ابتدا وي او تاسو ټاپکې خبره بس وړاندې پسې بل ټکی نشته دی او نه ورسره تړل کې، نو په هغې کې به نونې خفیفه په الف نه بدلېږي، هلته به نون په خپل ځای. خو چې کله ته دې کې وقف کې او بیا ورسره یو دم د بل کلام سره یو ځای کې یعنې تړل کې، همې موقوف کې بیا تړې، نو په دې کې به نونې خفیفه په الف بدلېږي. دا سره منبر تقریر نه دی چې ته 2 ټکي دې یاد کړي دي او مفتي صاحب لاندې مفتي صاحب باندې، ہے نا.
علم خو تاسو هم نه پیژنئ، نو څوک یې پیژني؟ علم خو څوک نه پیژني. د ښځو په مدرسې کې بخاري چې وایي نو هغې ته هم شیخ القرآن شیخ الحدیث وایي او چې نجونو طالبانو ته چې کله سبق وایو موږ که نه نو هغې ته هم شیخ القرآن او شیخ الحدیث وایي. دا فرق څه شو؟ پټکی په سر کړی راوتی دی هغې ته مفتي صاحب وایي پټکی اګا بېګا نه دی اوسې پټکی والی دی او ګیره پرېښې ده. او چې کوم غټ مفتی دی مفتی کفایت الله دی هغه ته هم خلک مفتی وایي. عجیبه غوندې کار روان دی. نو خبر هم دا رہی چې په دې ځای کې دلته وقف هم دی بیا ابتدا هم ده لنسفعا بالناسیه لنسفعا بالناسیه. نو په دې ځای کې دا پالیب بدلېږي. دې وجې نه هر ځای کې به چیړ چاړ نه کې. قرآن چې اعراب په اعتبار سره غیر محفوظ شو نو د الله تعالی کلام غیر محفوظ شو، او چې د الله تعالی کلام غیر محفوظ شو نو بیا خو تحریفاتو ته دروازه کولاو شو. او نبی علیہ السلام ته الله یو بشارت ورکوي چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. مه خفه کېږه، دا کتاب ما نازل کړی د دې حفاظت په زه کومه او د دې شذونو په شانتي لا یاتیه الباطل، د دې مقابله څوک نشي کولی، نه چا کړې ده. او که دا غلطیانې وې که نه نو د عربۍ هغه جوور مشرکان هغوی پکې غلطي را ایستلې وې که نه، هغوی خو خپل ځان ورته غورځولی دی، توجه یې وه. لہذا چې قرآن باندې پوره ایمانی دا چې په دې قرآن کې دا شکوک شبهات پیدا کوي که نه نو دې مطلب دا دی چې د په قرآن ایمان نشته. دی د دې خبرې قایل نه دی چې دا د الله کلام دی، نو څنګه مؤمن شو؟ تا چې په دې باندې ایمانی چېرې دا د الله کلام دی او د الله کلام خو محفوظ دی د هر شیز نه، بیا خو نعوذ بالله د قرآن دا دعوه غلطه شوه چې قرآن ما نازل کړی دی زه به حفاظت کوم. نو څنګه چلو شو؟ حفاظت څنګه شو؟ بیا خبره غلطه شوه. قرآن خو غیر محفوظ شو نعوذ بالله. بیا ایمان کې فرق دی. ایمان کې د دې وجې نه چې تفسیر به هم پې لیکلی وي او هر څه به یې کړي قرآن به نه مني. دې ته نه وایي معلوماتو ته قرآن نه وایي. علم وایي دې ته خوف الهي ته د الله نه یره. هره خبره چې کې که نه دا به ډېره تلې، دا خبره به تلې بار بار ښکته که پورته که بیا یې بیانوه. او په دین کې بعضې خبرې دا یاد ساتئ، ګورئ بعضې خلک په ټوکو کې وایي مسخرو کې وایي دا ډېر غلطې خبرې دي. پیغمبر د هغې نه منې کړي. د قرآن د متشابهاتو نه قرآن منع کړله، د تقدیر د تحقیقاتو نه پیغمبر منع کړله، د الله تعالی په ذات او صفاتو کې پالتو بحثونه چې کوم دی نو اهل سنت والجماعت منع کړله. دا به نه کې. د پیغمبرانو په شان کې به په عصمت انبیا کې دومره جوهر نه دی چې کافر ځنه جوړ شي. د پیغمبر نه عام انسان جوړ کې، نه به معبود جوړې خو نه به عام انسان جوړې. صحابو په شان کې به داسې بحث نه کې چې د صحابي نه د خپل پلار او د ورور درجه چې کوم دی هغې له ورکړي. د شان صحابه دومره ګستاخي وکړي د خلقو په نظر کې دور صحابه تا ته پلتو ښکاره شي، خلقو ته پلتو ښکاره شي. دا به نه کې. په داسې طریقه به کې ټیک ته یو په منځ کې سره راغلي دي مشاجرات صحابه په داسې انداز باندې بیان کړي د خلقو په ذهن کې تعظیم برقرار پاتې شي. دا نه چې تعظیم ته وځي، تعظیم به نه و بس دا دور دی بس راضي به پکې دا خبرې پالتو خبرې دي خلک کوي. لہذا قرآن مجید ډېر مؤثر کتاب دی، د الله کتاب دی. ولید زوی د مغیره امام قرطبی نقل کوي 147 جلد 10 باندې قاضی عیاض المالکی دا کتاب دی. په سطور دا کتاب دی. پای کې نقل کوي د سورۃ نحل آیات راوړی د آیت نمبر 90. د مکی مشرکانو اتفاق وکړو چې د نبی علیہ السلام سره لږې خبرې کول پکار دي. نو ولید زوی د مغیره ته وویله ځکه چې یو سړی مالدار یو بچي هم ډېر جو هغه بیا ښه شی نو ولید ابن مغیره مالدار هم او بچي هم ډېر جو خلقو ویله چې ته به لاړ شې چې ته به لاړ شې تاسو نه ګورئ دلتې ستاسو په دې خال کې چې په دې خلکو په دې جرګو کې دا بعضې مشران کېنولي نو دا کېنولو خلک دی که دوی له چې غټ ډانګې ورکول پکار چې خره ساتي. د څه شي خلک دی په خبره پوهېږي په هېڅ هم نه پوهېږي ولې خلقو کېنولي یا تېرېږي یا ورسره پیسې دي. داسې خلک ستاسو په دې کلي کې شته داسې مشران
چې په جرګه کې کین نه دی نو د بهر نه چې کنه په ټلیفون جرګه ورانوي. یو ځل د په جرګه کې ناست وي مسله وه، ما هغه ته ویل پلانکې به کشته نشته پکې. ما ویل څه مطلب دی چې جرګه نه کوې څه دا جوړ نه راولې؟ ویل ولې ما چې هغوی پکې نه خو جرګه ورانه. اوس په اعتراض کې اوس په هغې نه ټلیفون وکړي یو ته بل ته بل ته شی به وران شي. رایه ولې کښېنه ډوډۍ خو به وخوري ډک به شي که. نو ولید ابن مغیره هم دغه لوښی و چې مال هم ورسره و، فسادي هم و، بچي هم زیات و. نو د مکې مشرکانو په اتفاق وکړو او نبي علیه السلام ته یې ولېږو. ډېرې خبرې ورته وکړې اوږدې قصې دي. څه غواړې؟ مال غواړې، دولت غواړې، حکومت غواړې، هر څه درکوو د الله. خپل میشن پرېږده، دا د لا اله الا الله دا میشن پرېږده. او ورته ویل تره قصه دې ختمه شوه؟ ویل چې او هر څه ختم شو. ویل چې اوس زما ته خو لږ توجه وکړه که نه. نبی علیه السلام ورته د سورت نحل آیت نمبر 9 وړاندې کړو. نور آیتونه هم دي خو دا دلته امام قرطبي نقل کوي. ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون. عکرمه بربری رحم الله فرمایي مرسلن چې ولید د آیت کریمه واورېدلو، نبی علیہ السلام ته چې وراره ته دوباره ووایه. نبی علیہ السلام ته دوباره ووایو. چې دوباره یې ورته ووایو نو د هغه د خولې نه بې اختیاره د الفاظ ووتل چې دا څنګه چل دی. چې ولې عربي باندې پوهېدو که نه. وایي والله ان له لحلاوة وان علیه لتلاوة وان اصله لمورق واعلاه لمثمر وما هو بقول البشر. وایي عجیبه غوندې کلام دی. وایي څنګه؟ بلا شبه ډېر خوږ او د حلاوت نه ډک دی، ډېر د حسن او د جمال او د رونق خاوند دی، بنیاد ډېر زیات مضبوط دی او بره څانګې او پاڼې ډېرې زیاتې مزیدارې دي، خورې ورې دي. دا د انسان کلام کېدی نه شي. تاسو ته پته بدل شو خو چې کله راغی نو بس دلته کله کله داسې که نه ده. ما ته یو کس ویل ما یو کس ذمهواري کړی بیا ملګري قارېدله ذمهواري شی ختم شو چې بل ورځ مله بیا ذمهواري وکړه. نو ما ته هغوی ویله ته نه قلارېږې؟ ویل لا بله ذمهواري دې کړو اوس پخوا روزه ورځ شی ختم شو اوس بیا چې کومه دی. ما ورته ویله مال ولید د مغیره ته چې کومه دی چې ابوجهل په جړا شو که نه نو ولید مسلمانۍ ته جوړ شوی او لاړو بېرته کافر پاتې شو. او مال شیطان چې کومه دی بخاري حدیث ته حضرت ابوهریره رضی الله عنه د کجورو ډیري ته نبي علیه السلام ودرولی و او شیطان یو ځل راغی جړا پریاد یې وکړه هغه پرېښ. په دویمه ورځ چې راغی شپه باندې بیا یې جړا پریاد وکړه پرېښودلو. نو مال ابوهریره شیطان چې کومه دی نو هغه ورته جړا کړې وه. ویل ټیک ته نو مال هغه داسې جړا پریاد وکړو چې بس مونږ وایو چې زه نو څه وکړو. نو ولید د مغیره بلکل بدل شوی و خو په دې کې ابوجهل دی ورته جړا پریاد وکړو چې زموږ تمه خو تا ته ده او تم لاړې مسلمان شوې. نو بس هغه چې دی نو بیرته بدل شو خو لیکن انقلاب یې پکې راوستی و. د آیات کریمه یو آیات کریمه پکې انقلاب راوستی. حافظ ابن کثیر نقل کوي اقسم زید سیفی رضی الله تعالی عنہ هم دا آیات کریمه د دې تاثیر ته ګورئ او چې دا د الله کلام نه وی او دا غلط وی او په دې کې د حروفو د اعراب غلطیانې وی نو په عربي سړي باندې چرته هم تاثیر نه کوي. تاسو نه تپوس کوم تاسو په پښتو ښه پوهېږئ که نه او یو پنجابی چې کومه دی نو هغه پښتو شروع کړي ګډې وډې وایي که نه نو به تا تاثیر کوي. هغه اب اول ستا په خبرو پسې خاندي دا دې څه ووایې څه بکواس کې دا ته څه ګډې وډې وې. په مردان کې هغه یو پښتون چې دی نو په ټول عمر په برطانیه کې به تېر کړو که په امریکا کې بیا راغلی الیکشن ته ولاړو که نه نو خلکو دې څه ویله په تقریر کې به ویله خوشي خبرې کولې که نه پښتو نه ورتله نو خلکو په هغه په اټکې پسې خندله وټ موټ ولا چا د سر نه ورنګو د هغه په تقریر ته خندالو. نو اول به خو هغه اقسم سیفي خندلې وې چې پیغمبره نبي صلی الله علیه وسلم ته به ویلې ته ځان ته پیغمبر وې او د الله کلام دی ته دا خو ټول غلط دی دا خو ټول غلط ته ماته وې. لیکن هغه ورته دا نه ویل او دا څه ناشنا کتاب دی دا خو د انسان خبرې نه دي. دا اقسم سیفي هم دغه عربي دی. دی خبر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه راغلی دی او چاپېره خلک مسلمانېږي پیغمبر دی خاتم النبیین دی
نو دی خپل قوم ته وایي قوم مشر هم داسې پکاري خلک وایي یاره خلک د مشر خبره نه مني مشر خبره به څه ومني چې خپل جب دپاره کار کوي د دې چې مشر خبره به څه ومني چې هغه چې دی نو زګونه پټ کړي دي او هغې نه دایره چاپېره کړې ده او هغې ځان له ایښودي دي خپل غم خادی له ایښودي دي داسې مشر باندې مشر چې کله د قوم دپاره سر ورکوي د قوم دپاره هر څه کوي خپل ځان رستو کوي ځان نه هر کوي ته وګوره چې قوم پې ځان مړ کوي او که نه مړ کوي دا کومه مشرانو چې دا به د مشرانو پسې به دا 200 کسان ورپسې وو مشر چې کومه دی نابه روان و 200 کسانو پسې ورپسې وو نو دا ولې برناقه سړیتوب به پکې په دې خلکو خفه کېدل خپل هر څه به رستو کوله هغه خلک به مخکې کوله مشر دې ته وایي خلک څه کوي پلار څه کوي پلار زار نه هر کوي خو بچي چې کومه دی په خېټه ماړه ساتي د کلي د مشر د قوم د مشر د محلې د مشر د وطن د مشر دا صفت دی د وطن مشران هم دغه شان دي ګڼ کپان دي ځان ډکوي خپلې خرې سر به عوام خو د یو لږې نه مړه شي او د علاقې د مشرانو هم دغه حل دی او د کلي د مشرانو هم دغه حل دی او د محلې د مشرانو هم دغه حل دی جوار ثوران دي دا داسې مشر نه دی قوم ته ویل خپل قوم خاندان ته چې زه اسلام قبلوم پیغمبر سره ملاقات کوم قوم ورته ویل چې نه جي ته مه ځه ته خو زموږ مشر یې نو اوس ته څنګه دی که پیغمبر نه نو داسې وکړه چې 2 کسان ولېږه ښځه صحیح ده 2 کسان یې ولېږل نبي علیه السلام ته ورته وویله چې لاړ شئ نو په عزت او احترام به ملاو شئ که پیغمبر یې خو عزت او احترام فرض دی او که پیغمبر نه نو مشر دی بیا به م عزت کې ځکه د مشر عزت خو به کې 2 تپوس اتې وکئ یو ورته ووایي چې من انت او بل ورته ووایي چې ما انت دا چې راله بس سلام یې وکړو ملاو شو نبی علیه السلام ته ویل چې موږ خپل قوم مشر اقسم بن سیفي رضی الله عنه هغه رالیږلی یو په هغه کې مسلمان نه و 2 تپوس ستاسو نه کوي څه تپوسونه کوي وایي من انت ته څوک یې نبی علیه السلام ورته انا محمد ابن عبدالله زه محمد صلی الله علیه وسلم د عبدالله زوی یم وړاندې ورته دا ونه ویله چې مقصدي خبره یې پرېښودله او خپل په نسب یې شروع وکړه چې زما نسب په ټولې دنیا کې اوچت دی ځکه رسول الله فرمایي انا سید بني آدم ولا فخري زه د بني آدم سردار یم خو ما ته په دې فخر نشتی هغه یې پرېښودله ورته وایي زما پلار عبدالله دی د هغه زوی یم وایي ما انت ستا سره میشن څه دی منشور دی څه دی نصب العین دی څه دی طریقه کار دی څه دی څه خلقو ته پیش کوي دا آیت کریمه ته پیش کو ان الله یامر بالعدل زه خلقو ته عدل پیش کوم والاحسان وایتاء ذی القربى دا آیت کریمه ته پیش کو چې کله پیش کو دوی لاړه ورته وایي دا اولنی جواب یې خو ډېر لنډ راکړو د سوال وایي زه محمد صلی الله علیه وسلم یم د عبدالله زوی یم اول پیغمبران خپل نسبونه نه بیانوي وایي دویمه څه وویله ما انت وایي راته دا آیت کریمه پیش کو چا واورېدلو سیده راپاڅېد وایي دا آیات پیش کول چې او دومره جامع آیات زه خو هر سره جمع کړي دي دا خو د انسان خبرې نه دي دا خو د الله کلام دی قوم ته ویله چې زه چې ځو ټول قوم مشر دی ته وایي ټول قوم پسې ورپسې شو دی چې مخکې ولاړو اسلام یې قبول کړو حافظ ابن کثیر نقل کوي دې آیات لاندې دې ته ویل کېږي د دې وجه چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مخې ته یو بانډچی راغلی د شام نه یو زمیندار راغلی دی او هغه د آیت کریمه چې کومه دی ولستلو واورېدلو سورة نور آیت نمبر 52 چې ومن یطع الله ورسوله ویخشى الله ویتقي فاولئک هم الفائزون هغه دهقان راغی او اسلام یې قبول کو نو عمر فاروق ورته فرمایي چې ستا د اسلام د قبلولو وجه څه ده نو هغه ورته ویل چې ما د یو قیدي نه یو آیت واورېدل اوس په دې لار روانو وایي څه آیات وایي دا آیات چې ومن یطع الله په دې کې خو ټول فرایض چې کومې داخل دي ورسوله په دې کې ټول سنت داخل دي ویخشى الله د انسان تیر شوی عمر پکې داخل دی ویتقي د انسان آینده عمر پکې داخل دی او په اولئک هم الفائزون دا هغې نتیجه ده نو ما ویل چې ما خو تورات او زبور او انجیل او د پیغمبرانو صحایف کتلی دي خو ما خو داسې جامع خبره نه ده اورېدلې نو ځکه مې اسلام قبول کړو نو عمر فاروق ته په جواب کې څه وایي دا حدیث دا قصه خو امام قرطبي نقل کړې ده
270 جلدو باندې. او دا حدیث د صحیح مسلم کتاب المساجد مواضع الصلاة کی د عمر فاروق نه دی. او ورته ویل چې او بالکل نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې اوتیتو جوامع الکلم، ما ته الله تعالی چې کوم دی قرآن را کړی دی او په قرآن کې ما ته داسې یو آیات کې ټوله دنیا را بنده کړې ده، ټوله دنیا یې کنه په یو آیات کې را بنده کړې ده. دا ما ته میلاو شوي دي. دا د قرآن چې کوم دی زبردست اعجاز و، دا مؤثر کتاب دی، بے شماره واقعات دي په دې کې. هغه ویل اوس ګران دي چېرې په دې کې څومره واقعات دي. مختصر غوندې دا یو پکې د امام ابو حنیفه رحمه الله هغه یو ځل ویل چې قاسم زید معان روایت دی، یو ځل امام ابو حنیفه رحمه الله ټوله شپه په دې آیات باندې هم تېره کړې ده چې بل الساعة موعد والساعة ادهى وامر. بار بار مې ولوستله سورة قمر آیت نمبر 46. او بیا فرمایي جړلې او فریاد یې کولو. تاریخ بغداد نقل کوي، 14 جلد کې نور علما نقل کوي. دا تاثیر په دې صحابو باندې په تابعینو باندې. ولیکن نن مونږ دې حد ته ورسېدو چې اوس وایي چې قرآن دا خو په دې کې خو د دنیا غلطیانې دي او پلانکې چل رہے او پلانکې چل رہے. غلطیانې ملطیانې دي، ستا د ذهن فتور دی او ستا د علم کمزوري ده. د دې وجې زما آخري خبره یاد ساتئ، قواعد او قوانین چې جوړ شوي دي دا وروسته جوړ شوي دي. ګرامر چې کوم دا وروسته جوړ شوی دی. تاسو ته دا پته ده هر ګرامر که دا د عربی دی او که د پارسی دی او که دا د انګریزی دی، خو زما خیال چې جامع ګرامر صرف د 2 زبانونو دی. جامع ګرامر صرف د عربی دی او بیا 2 نمبر د انګریزی دی. انګریزي ګرامر چې جوړ شوی وروسته جوړ شوی دی، د انګریزي ګرامر نه مخکې چې کومه انګریزي ده نو هغه انګریزي خلک ستا په دې قانون نه ماتوي. خو چې ستا قانون کله د هغې خلاف وي نو خلک وایي دا قاعده ټیک نه ده، دا قاعده زموږ په عربۍ کې هغې ته شاذ وایي، دا قاعدې سره دا شاذه ده، دا ختمه ده. نو قاعده ته وروسته جوړه کړې ده او قانون دې وروسته جوړ کړی دی او د الله تعالی کلام چې دی نو هغه مخکې دی او د الله صفت دی او ته د هغې دپاره قواعد راوړې او د قرآن چې کوي د هغې تابع کې نه خپله قاعده به د قرآن تابع کې. او دویمه خبره دا ده چې قرآن مجید دا په 2 زبانو زما په دې خبرو به یا تاسو پوهېږئ یا به نه، زه هغه سړي جواب کوم صرف یا به پوهېږئ یا نه. قرآن مجید په 2 لغاتو نازل شوی دی او د عربۍ په لغاتو کې څنګه استاذ په پښتو کې د کرک او د بنو خلق پښتو وایي نو استاذ په پښتو کې هغه مذکر او د هغوی په پښتو کې هغه مؤنث یا ټکی، استاذ په پښتو کې هغه مفرد او د هغوی په پښتو کې هغه جمع. ته یو د مهران شي لکه دا خو جمع صیغې یادوي، ټولې جمع ده او ستا په پښتو کې هغه څه وي هغه واحدي مفردي. دغه شان دي د عربۍ لغات دي. قرآن په 2 لغاتو کې راغلی دی. لکه په قرآن کې راځي چې ان ساحران دا څه دی لکه وایه هازان ساحران، اوس هازان ساحران نه دی پکار، هازان ساحرین پکار دی. ستا د قانون مطابق هازان ساحرین دا غلطي مه وایه، دا هم غلطي ده که نه، لیکن هغه یو لغت دی، دا د یو قوم لغت دی. هغه قوم چې کوم دی په عربۍ زبان کې مونږ ته مرفوع وایو، منصوب ته وایو، مجرور ته وایو، دا ټول په الف نون سره ذکر کوي. هازان ساحران، هازان ساحران وایي، بیا هازین ساحران وایي چې څه ورسره وایي خو هغوی په تثنیې سره ذکر کوي، مبتدا او خبر دواړه په الف نون سره ذکر کوي. نو ته ولګېدلې ته په قرآن کې غلطي ده. په قرآن کې غلطي نه ده، ستا کمزوری علم دی کمزوری دی چې قرآن مجید خو په 2 لغتونو کې نازل شوی دی. تا نه دی ویلي چې یاره صحیح حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي چې قرآن په 2 لغاتو کې راغلی د عربۍ. نو په دې کې د یو لغت قوم لغت راغلی، د بل قوم لغت راغلی، د بل قوم لغت راغلی دی. عمر فاروق په منبر باندې ناست دی او یو آیات کریمه تلاوت یې کو الا تخوفن. یو ته حیران شو چې لکه مخکې خو د یېرې خبره راغلې ده، دا تخوف دلته بیا ولې راغی؟ اوس هغه یې نه که نه تخوف ټکي باندې سوچ کې پرېوتلو. په منبر ناست خلکو نه تپوس وکړو عربو وایي تخوف څه معنی ده؟ نو یو بوډا پاڅېدو د بنو هذیل خاندان، هغه ورته ویل چې دا زمونږ لغت دی ځکه تا ته تشویش راغی، دا د بنو هذیل لغت دی. وایي تخوف څه معنی ده؟ دلته به څه ترجمه کوي؟ علا تنقصن، دلته معنی نقصان دی، نقصان. علا تنقصن هغه بیا پرېښودو نه ورته وایي ستاسو سره د دې په باره کې
د تیر شوي زمانې ستا په قوم کې څه شعر شته دی؟ نو هغه د ابوالکبیر حذیلی شعر ورته پیش کو، د ابوالکبیر حذیلی شعر ورته پیش کو چې آو جی د په شعر کې دا ټکی دی، الا تخوفین معنا الا تنقص نقصان ته وایي. نو حضرت عمر ورته ویل چې هلکه عربیت لپاره دا د شرک د زمانې د اشعار یاد کوي، د شرک د زمانې د اشعار یاد کوي د خپل قرآن دپاره. ځکه په قرآن کې دا الفاظ چې دي تاسو پرې نه پوهېږئ نو هغه اشعارو کې شته دی، د دې وجې نه هغې نه زده کوي. بعضې خلک نه پوهېږي. سوات کې یو ډاکټر و که نه چې لږ په قرآن حدیث باندې پوهېدو، طالب سړی به چې ورله ورغی نو ښه سړی و، علاج به خیراتي کوو، طالبانو به خیراتي علاج کوو، ګردو علاج یو شي بل شي علاج. طالب ورله ورغی ته څه کتاب دی جي؟ نو هغه غریب د خولې نه به وتل د مقامات متنبي یم پلانکې پلانکې، د قرآن آخري سپاره ولې نه وې؟ دا د عقل نه خلاص په دې نه پوهېدو چې دا د شرک او د کفر د اشعار د قرآن دپاره دي. دا عمر فاروق دا حکم کړی دی چې دا د دې لپاره زده کړئ چې قرآن پې زده کړئ. هېڅ آسان کار نه دی. یو ځل عبدالله زوی د عباس رضی ناست دی په مسجد نبوي کې، علامه جلال الدین سیوطي اتقان په علوم القرآن کې نقل کوي. یو سړی راغی یو بانډچی، پته نه لګي فرشته و که څوک پیری و، ورته وایي ته څوک یې؟ زه عبدالله یم. تا ته پته ده دا رقم ستین ته ډډه واله دا ستنه د چا ده؟ دې ته به چا ډډه واله؟ وایي دې ته به نبي علیه السلام ډډه واله. وایي بیا به ورته چا؟ ابوبکر به ورته واله، عمر به ورته واله، خلفا به ورته واله. وایي دې ته هغه چا ډډه واله چې قرآن باندې پوهېدل ویل چې وایي زه به ستا نه تپوس کومه د قرآن مجید د آیتونو، ما ته په هر آیت باندې شعر وې د جاهلیت د زمانې. حلوایه شپږ شلي تپوسونه ترې وکړه، شپږ شلي اشعار یې ورته ویله، په دې ملا یې وټپوئ اوس ته د دې حقدار یې دې ستنې ته کښېنه، اوس حقدار یې دې ته کښېنه. نو دې وجې قرآن د الله کلام دی، دا د الله صفت دی، دې کې هېڅ تغییر و تبدیل نشته دی. که ته به کیسه د زور زیرپې غلطیانې راوباسې نو دا ستا د علم فتورت او کمزوري ده. ته د قواعدو نه خبر، د قوانینو نه خبر، د لغاتو نه خبر. نو قرآن مجید ته توجه وکئ او قرآن مجید زده کئ. زمونږ په ایمان دی دا د الله کلام دی، د الله صفت دی، دا بالکل محقق کتاب دی. څنګه چې په لوح محفوظ دی دا محقق کتاب دی، څنګه پیغمبر ته نازل شوی دی دا محقق کتاب دی زمونږ په لاس کې چې په دې 1500 کالو کې تواتر سره مونږ ته روغ موټ را رسېدلی دی. په دې کې ذره برابر غلطي نشته دی. او که دا د زور زیر پیښه او د غلطي څوک به وي نو دا د غلطي ده، دی خبر نه دی. ته به خپله قاعده د قرآن تابع کړې، قرآن د پردو قاعدو تابع کړې نه، د مبرد او سیبوي د قاعدو به تابع کړې نه، هغه به د قرآن تابع کړې. دا ټیک کتاب دی، محفوظ کتاب دی، دې کې تغییر نشته دی. باطل له دې مقابله نشي کولی. الله تعالی په قرآن فوی کې پورا کامل ایمان دی الله زموږ نصیب کړي په قرآن. وما